یونس علیه السلام چې و الله جل جلاله یو قوم ته رالیږلی و دا علاقه د نینوی په نامه یادېده. عراق کې دا موصل چې مشهور یادوي د دغه موصل یوه حصه د نینوی. یونس علیه السلام الله پیغمبر ورته راولیږی. دوی د ده خبره درواغ وبلله، ده و توحید ته راوبلل، دوی ولیته له ځانه راته ګاډي. بیا یونس علیه السلام له دوی ولاړی، غضب خوا یې ورته شنه سوه. بیا نو یونس علیه السلام دوی ته وعده ورکړې وه چې 40مه شپه که ته ایمان نه راوړ الله عذاب راولي. نو د یونس علیه السلام خو خیال دا و چې دا خلک ایمان نه راوړي، نو زه به ځینې ولاړ شم، زما نو نور دلته ضرورت نشته. نو یونس علیه السلام ولاړی، خو یونس علیه السلام دونه انتظار باید کړی وای چې الله دته حکم کړی وای چې نور ته ځینې ولاړ شه، لکه ابراهیم علیه السلام ته، موسی علیه السلام ته، نبی علیه السلام ته، یا نور. یونس علیه السلام ولاړی. چې ولاړی بیا خو نو هغه مشهوره کیسه ده په دریاب کې په کښتۍ کې سپور سو. د دریاب مابین ته چې ورغی کښتۍ توپاني سوه. کښتۍ والا وویل چې دا زما د کښتۍ داسې یو خصلت ده چې یو مریی له خپله باداره را تښتېدلی یي، هغه په دا کښتۍ کې سپور سي نو دا کښتۍ بیا د اچم کوي. بیا نو چې موږ را سړی پیدا کو هغه دریاب ته غځار کو قرار کښتۍ سمه سي. نو راسئ اسک سره واچو. اسک سره واچاو، د یونس علیه السلام اسک وختی. فساهم فکان من المدحضین. بل ځای راځي اسک د ده وختی. دی ولیا ته خو ښه سړی، د ولیا زه بس دغه کار زه پخپله یې اوبو ته ورټوپ اوبو ته چې یې ورټوپ کړو نو مایي خوله وازه نیولې وه، د مایي په خوله کې وشو، مایي تېر کړي. الله جل جلاله مایي ته حکم وکړي چې دا ستا غذا نه ده، دا ستا نس د ده دپاره د یو څه وخت دپاره بندیخانه ده. بیا نو له هغه وروسته چې څه وخت تېر شی بیا مایه د دریاب غاړې ته راغی، دی یې بېرته پر وچه باندې له نسه غذار کړي. دی ډېر کمزوری سوی و. بیا پر ده باندې یو درخته راشنه سوه د کډو. دا د ده معجزه وه، کډو خو تاک کوي، دا درخته سو. حکمت کې دا و د کډو درختې ته یا د کډو دا بوټې ته مچ نه ورنږدې کېږي، نو مچان نه راتله. یوه اوسۍ راتله له غره څخه، هغې به شیدې ورکولې چې څو دی برابر شي، بیا بېرته ولاړی. قوم ته چې ورغی هغو ایمان راوړی و، یو څه سره ډېر سوي هم و. نو دی چې کله ولاړی دغه شپې چې رانږدې سوې، دی وویل دا خلکو سره چې یونس علیه السلام طلب یې وکړی، دی ورک سو. نو دی چې ورک سو دوی وبېرېدو چې دی نه یي چې د عذاب رښتیا راسي. بیا یې نو ویل چې که موږ علامې د عذاب ولیدې بیا موږ ایمان راوړو. 15 شپې چې تېرې سوې په اسمان کې یو قسم توره وریځ پیدا سوه، سخته توره. بیا له هغه څخه یو قسم دوږ راټیټ شي. دا دوږ داسې کښته راغی تقریبا د دې کلي د خلکو بامو ته راورسېدی. دوی پوه سو چې دا عذاب ده. قرار یې دښت ته وواتو، ښځې وو، کوشنیان وو، دابې وو، داس خوندران وو، وري وو، دا یې ټول وو. هلتې بعضې له بعضو جلا کړو، هغو نارې ولې بدعال څه عجیزې یې کوله، زارۍ یې کولې، ایمان یې ښکاره کوي. الله چې ډېرې عاجزي وکړه، الله رحم پر وکړي، هغه دوږ بېرته پورته شي. دا د عاشورا د حسن حسین 10مه ورځ وه، د جمعې ورځ وه. دوی نو توبه هم داسې توبه وکړه چې دا توبې ته قصد وکړي.
یو سړي به د بل له مځکې ډبره راوړې وه، په دیواله کې به یې ایښې وه، خونه به یې پر جوړه کړې وه. چې توبې ته قصد وکړی، خونه به یې ونړوله، ډبره به یې یوړه، بېرته به یې هلته کښېښود. د صدق توبه یې وکړه. قرار عذاب ځینې پورته سوی، دی مومنان سو. بیا نو دوی په دې کې کوشش کاوه چې یونس علیه السلام پیدا کړي، هغه ورک سي. ډېر وخت وروسته هغه بیا راغی.